الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. د قرآن کریم د فهم د پاره د ټول ناول سبازي قوانین دي، قواعد دي چې هغه ته اصول د قرآن کریم ویل کېږي چې په هغې باندې د هغې رعایت وساتلی شي، نو په هغې باندې ترجمه د قرآن کریم تفسیر اسانیږي. نو هغې ته اصول قرآن وی، اصطلاحات د قرآن کریم ورته وی، د هغې تذکره پکې کولی کېږي، مقدمې په شکل طور باندې دا ذکر کولی کېږي. د ټولو ناول د قرآن کریم نومونه دي اسماء القرآن، بیا عظمت د قرآن کریم، بیا تعریف د قرآن کریم، حکمت د نزول د قرآن کریم، او بیا احوال د معرضینو او د منیبینو، کم خلق چې اعراض کوي د هغې حال بسی، او کم چې انابت والدي قرآن کریم باندې عمل کوونکي دي نو د هغې حال. د ټول ناول تعریف د قرآن کریم یو خو زمونږه کتابونو کې راځي. قرآن کریم څه ته وایي؟ اصول د قرآن کریم کې اصولو کتابونو کې دا تعریف ذکر کولی کېږي چې هو المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهات. دا یو قسم تعریف کړی شوی دی. قرآن کریم دا هغه کتاب دی چې منزل دی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې، لیکلی شوی دی په مصاحفو کې، او موږ ته دا را رسېدل دی په نقل تواتر سره. منقول دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، د الله رب العزت د طرف نه نازل شوی دی، په تواتر سره موږ ته منتقل شوی دی. په دې کې هیڅ شک او شبهه په هیڅ شي کې نشتی. چاہے تعریف کړلی هو العلم اللدونی الاجمالی الجامع للحقائق کلها، ټولو حقایقو ته دا شامل دی، دا علم لدونی دی قرآن کریم. په دې کې ټول علمونه په دې کې موجود دي. چا ویلي جميع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنه افهام الرجال. قرآن کریم په دې کې ټول علوم موجود دي، د هغې نه چې کله پکې سوچ او فکر تدبر کولی کېږي نو هغه ترې راویستی کېږي. دغسې قرآن کریم په خپله باندې د دې کتاب د دې قرآن کریم تعریفونه یې کړلي مختلف، لکه سورت بقره بالکل ابتدا کې وی ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین. دا کامل کتاب دی، هیڅ شک پکې نشته او هدایت دی د پاره د متقیانو. دغسې سورت کهف ابتدائی آیت چې وګورئ، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. قرآن کریم الله نازل کړلی، په دې کې عوج نه دی جوړ کړی، عوج پکې نشته، کګلیچ پکې نشته.
دانګه سورۃ فرقان ابتدائی آیت کې وایي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. دا الله نازل کړل او د خلقو د پاره دا نذیر دی، د عالم د پاره نذیر دی. دغه سي نور هم چې کله قران کریم ته ګوري نو مختلف آیاتونو کې د دې تعریفات پر راځي. بنا پر اختصار دا خبره کول کېږي نو ډېر قران کریم کې چې څومره آیاتونه ذکر کې ګوري نه ډېر شي دي. مثال په تور باندې دغه په ذکر شو حکمت د نزول د قران کریم سورۃ ابراہیم ابتدائی آیت چې ګوري الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. د قران کریم د نزول حکمت سره حکمت ادارې د لپاره دا راغله چې خلق د تیرونو رڼا ته راوباسي نو تبه بیانین او تبه راوباسي. دارنګه مخکې لکه ویلې شو هدل للمتقین دا هدایت ته کله وته وی شفاء و رحمه کله وته تذکره وی او کله وته تبیان وی تبیان لكل شیء. دا د قران کریم د حکمت خبرې دي. دارنګه د قران کریم سره آداب هم دي. ادب خو یو او اولنی آیات چې لوستو وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قران کریم لوستې کیږي نو غوږ خودل پکاري خاموش کېدل پکاري د لپاره چې پتا سو رحم وشي. قران کریم ویل کېږي نو خاموشي پکار ده وغ خودل پکار دي چې قران کریم واورېدي شي. بل ادب د قران کریم سورۃ واقعہ کې ذکر کړل لا یمسه الا المطهرون دله بلاس نو وروړي مگر هغه څوک چې پاکي. کله چې یو سړی پاک دی او د سکړل نو هغه لاس وروړي شي هغه ویلې شي. کله یو سړی داسې دی چې هغه ته د غسل ضرورت دی نو هغه اسیم نشي ویل بیا لاس وروړل هغه بیا لري دا. دوسی په دې قران کریم کې سوچ او فکر تدبر دا پکار دی. قران کریم کې مختلفو ذهنو کې دې تذکرہ کوي افلا يتدبرون القرآن سورۃ نساء کې راځي دارنګه سورۃ محمد کې راځي لیدبروا آیاته سورۃ صاد کې راځي. نو قران کریم ادب یو داده دی کې سوچ او فکر پکار دی. قران کریم دی او ویل شي د دې معنا مقصد هغه د ذکر شي په دې باندې عمل دی وکړي شي او د نور ته ورسول شي. دا د قران کریم سبازي تقاضی دي. بل یو خبر راځي قران کریم تا وغ اخودل او حاضر باش کېدل لکه سورۃ قاف کې راځي چې القى السمع وهو شهید چې دې به قران کریم ته وغ بغدي او دې به حاضر باشي. داسې نه چې ناس دلته کې دی زړه بل ځکې دی کله چې دغه سینې زړه دلته کې نه دی حاضر دلته کې نه دی دماغ سره حاضر نه دی نو دته هغه فائدہ نه کیږي کوم چې کېدل پکاري. بل د قران کریم ادب دا دی
چې اجتناب د تکبر نه بزان ساتي. قران کریم په مخ کې د قران کریم د وینا په مخ کې د درس په مخ کې د کله چې قران کریم لوسته کیږي د دې په مخ کې تکبر لوی دا باندې پکار. کله چې یو سړی د دې په مخ کې تکبر کوي ناغه محروم کیږي. بیا نو دا آداب د قران کریم دي. فضائل د قران کریم هغه کې یو راضی هغه کې هو ډیر شی دي فضائل او بنابر اختصار خبره کو. سبب د حصول د رحمت ته دا لکه مخکې د آیت کې چې دی اخر ټکه راضی لعلکم ترحمون. نو رحمت بتا باندې ال کیږي چې قران کریم ته وکي دی، قران کریم اوري او خاموشي اختیار کی نو تا باندې رحمت د الله رب العزت طرف نه بکی. دارنګه دا قران کریم دا سبب د فرح دی، د خوشحالی دی. لکه سورۃ یونس کې 58 کې الله وی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. په دې باندې خوشحالی پکار ده د الله فضل او د الله پر رحمت باندې خوشحالی پکار ده. چا چې وې سو چې وې چا سره تعلق جوړ شوی دی ناغه په دې باندې خوشحالی وکړي. دا قران کریم سبب د الفت او د محبت ته. قران کریم چې کله نو خلق دشمنان قران کریم راغی نو خلق دوستان رونه وګرځیدل. لکه سورۃ آل عمران کې برازي او سلدریم کې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نو حالت کې وسره دا بیا ذکر کړي وکنتم اعداء، تاسو دشمنان وای د قران کریم په وجه باندې تاسو رونه وګرځیدل. فالف بین قلوبکم نو دشمنی ختم شي، الفت او محبت پیدا شي د قران کریم په وجه باندې. کله چې د قران کریم سره تعلق جوړ شي دارنګه د قران کریم سره چې کله د چا تعلق جوړ شو نو پاغي باندې د الله رب العزت طرفنا برکات نازلي. دا سبب دی د نزول د برکاتو. لکه سورۃ مائده کې شپږ شپږم کې وایي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. نو د آیات کې تذکرہ د دې کوي چې دی په تورات باندې په انجیل باندې وما انزل اليهم من ربهم قران کریم دی قائم کړه وې دی باندې عمل کړه وې نو دی باندې دا اسمان نه الله وی ما په برکات نازل کړي وې، برکات په کولاو کړي وې. نو دا خو فضائل دی د قران کریم. نور چې قران کریم کله ګوره پای کې د دې دا لګنا ډیر شی فضیلتونه د قران کریم داغي د قران کریم د فضیلتونه حاصلېدل، برکات حاصلېدل دا به پکې میلاوي. د قران کریم نمونه دی بل تذکرہ راضی چې څومره د قران کریم د یوشي نمونه زیاتی نو داغي فضیلت د پاره د نمونو زیاتواله هغه په دلالت کوي. نو د قران کریم نمونه کو ګوره نو په مختلفو کتابونو کې د هغه تذکرہ راځي چې د قران کریم ډیر شی نمونه دي. نو کو مثال په تور باندې سو وګورئ د قران کریم نه پخپلا لکه الکتاب دې تویل ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا نه قران یو تویل انه لقران کریم، کلام یو تویل دا د الله کلام دی. مختلفو زینو کې راځي
لکه حتی یسمع کلام الله، قرآن کریم ته کلام الله ویلی، نور و طویلی وانزلنا الیکم نورا مبینا، دارنگی ہدایت و طویلی هدى للمتقین، رحمت و طویلی ورحمت للمحسنین وی، دارنگی فرقان و تمویلی تبارک الذی نزل الفرقان، شفاء و تمویلی چې دا شفا ده د مرضونه دي، سوالونه دي، اعتراضونه دي، د هغې نه شفا میلاویږي قرآن کریم سره. وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، دارنګه واعظ او نصیحت موعظه ورته وي، قد جاءتكم موعظه من ربكم. په دې طریقې باندې چې ګورې نو دا بعضې ذکر کړلی او یاو پورې، بعضې د دې نم زیات ذکر کړلی، دا او یاو نم زیات، نو قرآن کریم نومونه هغه ډېر زیات دي، نو دا دلالت کوي په شرافت باندې. بیا ورپسې خبره راځي د دې چې موږ د قرآن کریم دا ترجمه کو، د دې تفسیر ضرورت دا ولې دی. یو خبره دا ده چې موږ عجم خلق یو، کم چې عربو ناغی ته ضرورتو د قرآن کریم تفسیر هغه به د الله رب العزت چې څنګه نازل کړل نو هغه شانتي به اخلي. نو قرآن کریم تفسیر هغه ول په قرآن کریم سره چې الله یې په خپل داغه تفسیر کړي. دویم د قرآن کریم تفسیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه تفسیر کړل په خپل احادیث سره، په خپل اقوال سره. دریم نمبر باندې په اقوالو د صحابه قرآن کریم تفسیر شوه دی د صحابه په اقوال سره. پلان کې صحابي د دې آیت په باره کې داسې ویلي، دا نه اقوال د تابعینو. دا سلور طریقې دي د قرآن کریم د تفسیر: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، او تفسیر القرآن باقوال الصحابه، او تفسیر القرآن باقوال التابعین. اغي زیات خبرو د دینا د قرآن کریم د آیات د دې لفظ د دې مقصد سره. بعضی آیاتونه داسې دي چې صحابه په خپل دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپل باندې تپوسونه کړلی. مثال په تور باندې سورۃ انعام کې چې کله آیات نازل شو، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، دواتیم آیات ته د سورۃ انعام. نو صحابه باندې دا خبره وغمیدا، نو راغلو تپوسی وکړو، وی ایونا لم یظلم، من کې څوک دی چې هغه ظلم نه کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې دلته کې د ظلم نه مراد عام ظلم نه دی، بلکې د ظلم چې کوم غټه قسم دی، غټ نوع ده، هغه ته مراد دی چې هغه شرک دی. او قرآن کریم کې الله رب العزت سورۃ لقمان کې وایي 14 آیات کې ان الشرک لظلم عظیم، چې شرک دا د ټول نه غټ ظلم دی. نو دلته کې معنی بداس شي ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، چې نه ګډ کړي، نه ګډ وډ کړي د خپل ایمان سره شرک، نو هغه د پاره به امري. دلته کې ظلمین کې بیا خلق مفسرین لګیای، نو تحقیقات چې کوي نو دا ظلمین دی. ظلم کې دلته کې تنوین راغله، تنوین د تنکیر د پار راضی او تنکیر د تعمیم د پار راضی. راغی جواب راغی قرآن کریم کې ان الشرک لظلم عظیم.
نو کله تعمیم د پاره او کله تنوین د تعظیم د پاره راځي، د غټوالي د پاره راځي. دارنګه قران کریم کې بل یو حکم راغی روزه بارکی و حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، سورۃ بقرہ یوصل واتیم کې برازي. نو خراس کا کوي تاسو د شپې تر دې پورې چې سپین تار د تور تار نه تاسو تخکار شي. نو سپین تار او تور تار څه شي دی؟ نال تکي اور پسې بیا فرمایل من الفجر. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو په ذریعہ باندې د دې وضاحت کړل چې د سپین تار تور تار نه مراد شپه او ورځ دي. دا نه چې تارونه تراواله او تارونه تو ګوري، سپین تار او تور تار چې کله تالی دل نه پیجندري نه تور کم یو دی سپین کم یو دی نه وخت پورې بخوري نو خبره و بیا قران شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم آیو تن طویل چې ان وسادتک العریض، استاد بالغ چې دا وړو ګد ډېر غټ دی. بهرحال خبره باغی کې داوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه آیت تفسیر کړل، صحابه پاغي باندې نه پوهیدو چې اهل لسان په نه پوهیږي. نو موږ هو عجم یو، موږ له خامخا ضرورت ته د تفسیر ضرورت ته موږ ته تاسو نور آیتونه مرাজি مشهور آیت ته ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. سورۃ احزاب کې راځي شپږ 50 آیات ته. الته کې وایي چې تاسو په پیغمبر باندې صلوات و سلام وایي. صحابه راغلو چې دا صلات بسنګ وایو. سلام طریقه ومنګه ذکر الله مونږ ته ویلې شوی دا او کیف الصلاۃ علیک یا رسول الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا درود شریف وخودو کوم چې موږ عام طور باندې مانځ کې وایو. دا درود شریف وخودې شو چې دې طریقې باندې تاسو درود وایي. نو پته ولګی دا چې بعضی آیاتونه بعضی حکمونه داسې دي چې هغه کې اهل لسان هغه هم د تفسیر محتاج کیږي. نو موږ عجم هغه بیا خامخا د هر ټکی او د هر لفظ دغه تفسیر موږ محتاج یو. تفسیر ویل کېږي وضاحت تا تکشف تا. نو کم سچې د قران کریم مدلولات دي داغه وضاحت هغه ته ویل کېږي تفسیر. او تفسیر خبره ما وکړه چې ضرورت وته ذکر ده چې منګه خو نه پویګو منګه خو عجم یو. وی انما العلم بالتعلم، علم حاصلی کی په تعلم سره. کله کله داسي متکلم بلیغی نو مخاطب د هغه په مقصد باندې پوه نشي. نو دی وجنا ضرورت راغه مفسر تا، مفسر اول تا چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دی یا بعضی تفسیر هغه الله په خپل باندې کړل. نو ترجمه تا وغیرہ تا د دې ته ضرورت زمونږه ذکر دی. تفسیر او داغي فضیلت چې ګوره نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه یو روایت نقل لې وی چې ان اعرب من آیت من القرآن، چې زه د قران کریم تفسیر کما نو احب الی ان احفظ آیتا، د قران کریم د یو آیت د حفظ کولونه ماته دا زیاته خوخه ده. او د قران کریم اولنې مفسر هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. لکه سورۃ النحل کې راځي با لتبین للناس تب وضاحت کې خلق ہوتا.
2 آیات د سورۃ نحل کې راځي. بیا د قران کریم کې بعضی اصول دي هغه ذکر کول کی د ټولو نه اولنې اصل هغه توحید دی. توحید مطلب دا وی توحید په لغت کې څه ته وی؟ الحکم بان الشیء واحد، حکم په دې باندې فیصله په دې باندې چې دا شی یو دی. دا نه اعتقاد الوحدانیت فی ذاته تعالی، دا الله رب العزت په ذات کې، داغه په صفاتو کې، داغه په افعالو کې دا عقیده لرل د وحدانیت د یوازي والی چې الله یوازي دی په هر څه کې، ذات په لحاظ سره هم اعتقاد الوحدانیه د وحدانیت عقیده بلري په هر څه کې، ذات کې هم، صفاتو کې هم، افعالو کې هم. دا نه بازی وي اعتقاد د عدم الشریک فی الالوهیت و خواصها، خواصو کې او په الوهیت کې د عدم شریک چې الله سره څوک شریک نشتی. نو دې ته ویل کېږي توحید. بیا توحید چې کله خبره بداراله چې وحدانیت ته یوازیواله دی، عدم شرکت ته، نو بعضی سيزونه هغه معلومیږي په ازدادو باندې. معروف مشهور خبره ده وای وتعرف الاشیاء بازدادها، وي نو اشیاء په ازدادو باندې معلومیږي. چې زیر ذکر کې سپین او تور چې یو سړی یو نه پیژني نو بل پیژني، نو هغه ته به وضاحت وشي. یو سړی سپین نه پیژني او تور نه پیژني، دواړه نه پیژني، نو هغه سپین او تور خبره سره اړو په ذهن کې یاد نه راځي. چې یو او پیژني نو بل د هغې په ضد کې راشي. شپه او ورځ دي، سوری دی او غرمه دي، دا ضدین دي. نو دغه چې یو او پیژني نو بل پې پیژندلی کېږي او د هغې وضاحت پې کېږي. د دې وجه نه د ضد د توحید هغه شرک دی. په تعریف کې هم راغلو چې عدم الشریک نو شریک دی د شرک نه. نو توحید په مقابله کې شرک راځي او د شرک بیا مختلف اقسام دي. قرآن کریم کې توحید چې کم ذکر کړی شوی دی نو هغه په مختلفو الفاظ سره ذکر کړی شوی دی. کله په لفظ د الہ سره، کله په حمد سره. تحمید ماده دغه قرآن کریم کې استعمال شي ده. لفظ د الہ، لفظ د الله دا استعمال شوی دی. برکت لفظ استعمال شوی دی، د تسبیح لفظ استعمال شوی دی. عبادت ماده لفظ دا استعمال شوی دی. دا د توحید هغه مختلف تعبیرات دي. نو کله په لفظ د الہ سره کوي، کله په حمد سره کوي، کله په برکت په لفظ سره کوي، کله په تسبیح په لفظ سره کوي، کله د عبادت په لفظ سره کوي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا الته کې وای وحدوا ربکم، معنا توحید باندې راځي. نو توحید په مقابله کې بیا شرک راځي. نو شرک څه دی؟ وای دا د هغه سره شریک کړل، د هغه سره ملګری کړی دی. د الله سره په دغه معنا باندې د شریک، نو دغه ته بیا شرک وای. او د شرک بیا دوه قسمونه دي غټ. یو شرک اعتقادي دی، یو فعلی دی. اعتقادي او فعلی. نو د اعتقادي بیا ځان له قسمونه دي، فعلی ځان له قسمونه دي. نو شرک اعتقادي دا غي سلور قسمونه غټ ذکر کی.
یو د شرک فی العلم، مطلب دا چې یو سړی د عقیده او ساتي چې د الله سره د په علم کې هم څوک شریک شي. مثلا د الله رب العزت یو صفت دی د عالم الغیب، نه د غیب او علم دی بل چاتم او وای چې بل څوک هم په غیب باندې پوهیږي. قران کریم کې دا مختلفې ذکر کړلی مختلف زینو کې د دې وضاحت برازي. شرک فی العلم، د الله سره په علم کې هیڅ څوک برابر نشتی، څوک شریک وسره نشتی. د غیب او علم دی د الله سره دی. د انسان علم هغه د غیب نه دی، هغه د اسباب د لاندې دی. اسباب لکه حواس خمسه دي، کله خبر دی لکه زموږ کتابونو کې دا خبر راځي. اسباب العلم للمخلوق ثلاثه، اسباب د مخلوق هغه درې دي. اسباب العلم، اسباب د علم د مخلوق د پاره درې دي. نه کله حواس سبب شي، کله عقل سبب شي، کله وحی سبب شي. دانه دویم قسم دی شرک فی التصرف والاختیار. دا الله سره څوک په دې کې شریک نشتی. نو دا عقیده به یو سړی ساتي چې الله رب العزت هغه په تصرف او په اختیار کې یوازې دی. څوک دا هغه سره په تصرف کې او په اختیار کې شریک نشتی. که څوک دا عقیده وساتي چې د الله نه سوا بل څوک هم د نفع ضرر وغیرہ ما فوق الاسباب دا هغه اختیار لري، نو دی په شرک فی تصرف کې اخته کیږي. دریم قسم شرک فی الدعاء دی، چې د الله نه سوا د بل چاته غواړي، بل چاته आवाज کوي، مدد د بل نه غواړي، आवाज بل چاته کوي، نو د شرک فی الدعاء کې اخته دی. دارنګه شرک فی العبادت، د الله نه سوا د بل چا بندگی کول، د بل چا عبادت کول، هغه کو مالی دی او هغه بدنی دی، هر قسم عبادت د الله د پاره دی یوازې. دارنګه شرک فعلی داغه مختلف قسمونه دي. یو شرک تحریم د غیر الله دی، یو نظر د غیر الله دی. بیا کله چې یو سړی په شرک کې اخته نو دا مختلف ناغت ویل کېږي مشرک. او د مشرک اقسام قران کریم مختلف ذکر کړلی. یو مشرکین دي بالملائکه، ملائکه د الله سره شریکان کړلی، او قران کریم کې دا په ګڼ مختلفو آیاتونو کې د تذکرہ راځي. دانګه مشرکین بالجن، جنات د الله سره شریکان کړلی. مشرکین بالکواکب، ستوري د الله سره شریکان کړلی. او مشرکین بالعباد الصالحین، د الله سره نیکان بندگان خلقو شریکان کړیو. نو د دې دا مختلف قسمونه ذکر کولای کی. اسه د شرک نور قسمونه بعضی علماء چې ذکر کړلی. شرک فی البرکات، شرک فی الرجاء، شرک فی الخوف، شرک فی المحبت، شرک فی التسمیہ، شرک فی الشفاعت. مفتی کفایت اللہ سے یو کتاب لیکل تعلیم الاسلام، پاره کې نور قسمونه ذکر کړلی. شرک فی القدرت، چې قدرت د الله نه سوا د بل چا د پاره، صفت د قدرت د الله نه سوا د بل چا د پاره ثابت کی. چې مثال په تور باندې اواز ذکر کړلی، باران ورول دا د الله کار دی، اولاد ورکول د الله کار دی، نفع نقصان ورکول د الله کار دی. نو د بل چا لپاره ثابت کی چې دا بل چا کړلی. دارنګه شرک فی العلم، هغه ذکر کړلی چې د غیب او علم
بل چاله ثابت کی چې هغه د لری نه نږدې نه یو شان خبر لري. شرک فی السمع والبصر ذکر کړلی چې د لری او د نږدې نه یو شان اوري یو شان اینی. شرک فی الحکم ذکر کړلی د بل سړی حکم یعنی د مخلوق حکم داسې غني داسې منی لکه څنګه چې د الله حکم منل پکاري. هغه پیر دی او هغه بل څوک دی. هغه پکې مثال ذکر کړل مثلا د یو پیر هغه له وظیفه ورکړل چې دا به د مازیګر نه مخکې وي د مازیګر د مانځه نه مخکې بداوي د مازیګر د مانځه پروا نه کوي د وظیفه پروا کوي چې مونږ ته قضا کیږي د مازیګر دوی وینا ما ولا وظیفه نه دکړي لا ما وظیفه نه د پوره کړي نو دې لګیا د شرک فی الحکم کې د اخته ده. دا سه شرک فی العبادت د چا لپاره نظر منل سو د عبادت مستحق ګڼل په دې طریقې باندې دې په دغه کې اخته ده. د خلکو سره دلایل استشتي که دلیل وسره دی سوي زموږ سره دلیل نه دلیل دی چې څه ته وي د اتباع الظن ته وي ګمان پسې روان دی. اتباع الاحبا پلار نیکه پسې روان دي خلک په دې سره روان دي زم روان پلار نیکه مې دا وی زم دا نه افتراء او تقول علی الله په الله باندې درو جوړول وې دا مو تعالی ویلی درو وي دا نه قیاس فاسد دا د دې دلایلی د دې په مقابله کې د مؤمن سره د مسلمان سره د موحد سره دلایل قاطعی براهین قاطعه دلایل کله ذکر کیږي عقلی کله نقلی. عقلی قسمونه دي د نقلی ځان له قسمونه دي او د مختلفو سيزونو نه الله رب العزت دا نقلی ذکر کوي. کله نقلی د انبیاء علیهم السلام نه کله د ملائکو نه کله د جناتو نه کله د مؤمنانو سابقون کله د کتب سابقون کله د وحوش او د طيور نه دا ذکر کوي چې دا وحوش او طيور هغه هم د دې اقرار کوي. دغه سي دلائل وحی الله رب العزت وحی کړلا حکم کړل وغیرہ دغه دلائل په دې باندې د مؤمنانو سره مسلمانانو سره دغه دلائل موجود دي. نو اولنې قسم توحید ده اصل او دویم اصل هغه صداقت د رسول له صداقت د رسول صدق الرسول اثبات د رسالت په طلب د معجزې باندې او مقابله کول د پیغمبر یا د کتاب. قرآن کریم کې الله رب العزت پیغمبران الله معجزې ورکړلې دا غینه مطالبه شي د معجزو نو پیغمبر الله معجزه ورکړل او د هغه معجزې په تور باندې د پیغمبر رښتینواله ثابت کړل. کله اثبات د رسالت په لفظ د وحی سره کی الله اوحینا الیکا اوحینا الی النبیین وغیرہ قرآن کریم کې مختلف راځي. کله په انباء الغیب سره راځي الله وی دا ما ته خودلیو. کله صفت د پیغمبر هغه ذکر کی مخکینو کتابونو کې دا تذکرہ یا د قرآن کریم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکرہ دا غیر اشتینواله ثابتې په دغه باندې. کله وی نبی الامی ده کله وی لیکلو پړاوال تا مخ کې نشو کولای وغیرہ وغیرہ راځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ذکر کړلی او په هغه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رښتینواله او
حقواله ښکارا کړل. دا نه کله رسالت خبره ثابتې په دی باندې چې ترغیب ور کوي او امر کوي په اطاعت د پیغمبر باندې. پیغمبر اطاعت پکار دی. نو کله خو حکم کوي اطیع الله واطیع الرسول. دا نه کله کله یره ور کوي که څوک د پیغمبر خلاف کوي اطاعت نه کوي نو هغه ته به نقصان ملاوي. دارنګه بشارت د عیسی علی السلام هغه هم ذکر کړل. عیسی علی السلام دا ویلو لکه سورۃ صف کې برازي یاتی من بعد اسمه احمد، زمان رستو یو پیغمبر راځي چې نوم به احمدی او هغه تذکرہ الګي سورۃ صف کې بیا راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګڼ نمونه محمد هم او احمد هم. دا اعتراض کو سوکې نو غلط وکي چاہو محمد ہو نا محمد ہمو احمد ہمو نورم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گن نمون دی. دغه اعتراض کم چې اعتراض کون کی خلقو ناغي نو کړي. د دې زمانه باز خلق را پاسی دا اعتراض کی اغي پویدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې احمد نه مراد هم دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم محمد هم دی نو احمد هم دی محمود هم دی نور ګڼ نومونه. دارنګه کم شبهات چې د مخلوق د طرف نه د امت د طرف نه کافرانو د طرف نه راتلو د مجنون دی د ساحر دی د شاعر دی دا بشر دی د په مسله کې یوازې دی کله وای د سره ملائک ول ناراضي داغه اعتراضونو د شبهاتو جوابونه هغه الله رب العزت قران کریم کې کړی. باغی باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت ښکارا کړل. بل اصل هغه د کتاب دی قران کریم. نو اثبات د نزول د قران کریم چې دا د الله رب العزت د طرف نشوي دی. د قران کریم ګڼ آیاتونه په دې باندې دلالت کوي. اعتراضات د مخالفینو داغي جوابونه کړلي او چیلنج ورکړل راشي تاسو د قران کریم مقابله وکړئ. دا ټول ذکر کړلي او صداقت د رسول هغه په دې باندې ښکارا کړل. دا قران کریم دې په دې کې تبدیلی نه کیږي او کوي په کې ځا تبدیلی پکې نه کیږي. الله حفاظت کړل الله عز به حفاظت کوم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. څوک چې د قران کریم خلاف کوي د قران کریم آیاتونه خرڅي یا د قران کریم پټول کوي نو داغه زم قران کریم ذکر کړل. څوک کتمان کوي څوک اشتراک کوي هغه ټول زم ذکر کړل. څوک چې نه کوي قران کریم باندې عمل کوي کتمان نه کوي اشتراک بالآیات نه کوي داغه مدح ذکر کړل. قران کریم کې دا دواړه قران کریم کې مختلف آیاتونو کې راځي. سورۃ آل عمران یو نه نبی کې یو کم 200 کې آی کې راځي. دا یې سورۃ النحل کې راځي چې مؤمنان ابداسي چې هغه قران کریم باندې آیاتونو باندې پیسې نه لري. مخالفت کې خلق راغلي نو د اعراض د مخالفینو دا نه کتمان چې څوکۍ د قران کریم داغي د پاره د عذاب تذکرہ کړل چې دا خلکو د پاره عذاب دې څوک چې مخالفت کوي څوک چې اعراض کوي د قران کریم نه څوک چې کتمان کوي د قران کریم د حکم داغي د پاره تذکرہ کړل. عام طور باندې صداقت د قران او صداقت د رسول دا په یو زبانی ذکر کی.
بل اصل دی د اصل رابع هغه د ایمان بالیوم الاخر. دا عام طور باندې ذکر کولای کیږي په طریقې د نتیجې باندې. یو وخت را روان دی او ورځ د دنیا د عمر ژوند دا ختمیدون کې دی، بل یو ژوند برازي چې هغه ته آخرت وای، او دا د ضرورتو د دین نه ده. چې کله یو سړی آخرت نه مني نو دی مومن نه دی. د مومن په صفاتو کې اول نیم ذکر کړي، الذين يؤمنون متقی څوک دی؟ الذين يؤمنون بالغیب، آخر کې بالآخرة هم یوقنون. نور قرآن کریم کې هم دغه قیامت تذکرہ هغه په مختلفو اندازونو باندې شوی ده. انکار د قیامت نه چې څوک کوي نو دا سبب د هلاکت دی، نو دا هم ذکر کوي قرآن کریم کې. نو دا سلور اصول دیتا سوابق وي. ورپسې پسې راځي اصل خامس الجهاد فی سبیل الله، جهاد دی. نو جهاد اصل کې هغه مشکل کار دی چې په نفس باندې ګران دی او کولای کېږي د ایمان د وجنه او د ایمان کلکوالی باندې هغه دلالت کوي. بیا جهاد عرف کې هغه عمل متعدی غیر ته وي، هغه عمل چې هغه غیر ته متعدی کېږي په طاقت بشری سره، په زور باندې د لګیا دی بل باندې دا خبره نافذ کوي. یو قتال له داغه معنی خو بالکل واضح ده، هغه جنگ ته وي. او یو جهاد دی. جهاد قرآن کریم کې مختلف قسمونه ذکر شي دي. یو جهاد دی باللسان په جواب باندې، یو جهاد دی بالمال، جهاد بالنفس دی، جهاد بالقرآن دی، قرآن کریم لوستل لی، قرآن کریم بیانول لی. دانګه جهاد بالدفاع دی، په دفاعی جهاد په جماعت زیاتولو سره، لخکر زیاتولو سره. کله جهاد بالرباط دی، اسباب ځان له برابرول لی. کم اسباب چې د کافر سره دی داغه د مقابله د پاره هغه مواد ضروریه هغه تیارول، اسباب را جمع کول د لپاره، دام د جهاد په قسم کې راځي. یو جهاد دی بالقتال، نہ ہو معروف تے او قرآن کریم کی ویلی قاتل قاتلو وغیرہ آئے گو بل معنی نہ کی. بل اصل لے انفاق فی سبیل اللہ، دا اللہ پلار کی خرچ کول. ترغیب انفاق تا او دا انفاق دا صفت دے د مومنانو. انفاق دا پار د دین د اشاعت د قرآن او د سنت د خورولو د پاره انفاق کول، مال لګول. نو انفاق لاشاعت القرآن والسنه دانګي والجهاد. انفاق مختلف قسمونه بیا ذکر کی راځي. وکور کې خاوند دے سړی دے پلار دے دے خرچ کړي. انفاق د پاره بیا شرایط هم ذکر کړي چې کله یو سړی خرچ کوي په غریب باندې خرچ کوي نو پای کې من او ازي بنئ. دانګي انفاق چې کې نو د کرم مال نه بکې، د خبيث مال نه او د کوټه مال نه بنکې. انفاق چې کې نو د الله د پاره بکې دو بل سو وجد نه بنکې. انفاق لوجه الله، او انفاق چې کې نو قبل الموت، دا خبره برازي. دانګي څوک چې انفاق نه کوي داغي د پاره سزا داغي تذکرہ راځي. یا څوک چې انفاق کوي خرچ کوي او د الله د پاره نه کوي، د الله په لار کې نه کوي، په نور لارو کې کوي، د الله نه سوا د بل چا په د
کفر او د بيدینۍ د ترقۍ لپاره او د هغې د اشاعت لپاره او د هغې د خورولو لپاره کوي نو هغې لپاره عقوبت ذکر کړل مال نه لګي نو دا مال به د لپاره توق شي د مړی ته به واچولی شي قرآن کریم کې د هغې تذکره راځي د مصارفو تذکره کم ځای کې به خرج کې د هغې تذکره هم قرآن کریم کې کوي بیا بل اصل هغه راځي تنظیم آداب دی تنظیم دی نو دا څومره کارونه چې دي د دې لپاره امور انتظامیه دا پکاري چې معاملات هغه په نظم سره رواني نو دغه نظم دا چې کله په یو سړي کې راشي نو هغې دپاره 15 صفتونه د عقیدې 15 د اعمالو دا یې ذکر کړي سورت بقره کې ایمان اول ورپسې وروسته بیا انفاق وغیرہ دا یې ذکر کړي نو 15 لس صفتونه په دغه یو آیات کې ذکر کړي بیا د نظم د پاره او جماعت پکاري نو د تاسیس د جماعت د پاره 15 کارونه قران کریم ذکر کوي یو دا چې جماعت عقیده به د ټولو یوي د ټولو سر بخکتی د الله حکم ته قران کریم باندې عملی د ټولو بل دا چې ارکان به فعالی او بل دا چې په خپل جماعت باندې مال لګول وي او بل خبره به دا راځي چې اخفاء به د امور یي د اعداء او د مخالفینو نه مخالفین دي هغه ته خپل کم چې رازونه دي ابو تنخ کار کوي د دشمنان دي مخالفین دي داغین بزان ساتي دا 15 صفاتونه دا 15 کارونه دا د جماعت د ابتدائی او ضروری کا خبر دی نا قرآن کریم کی ذکر کی صورت آل عمران کی یوسل دویم نے شروع کے یوسل دویم یوسل دریم یوسل سلورم بیا یوسل پنځلسم او یوسل اتلسم پای کی ذکر کی نو دا کارونه چې کله په یو نفس کې راشي ناغه ته تهذیب الاخلاق وي دا چې په یو کورنۍ کې راشي هغه ته تدبیری منزل وي او دغه کارونه چې په یو ملک کې په یو علاقه کې راشي ناغه ته سیاست مدن وي نو قران کریم کې دا ټول ذکر کړي قرانه هغه خبره اتلس احکام سورته بقره کې ذکر کړي چې ټول وایو وسن کې یا په ترجمه سره به ان شاء الله وایو دا نه یو ملک دی ملک کې راشي ناغه ته سیاست مدن وي داغه د پاره د سیاست مدن د پاره سلور کارونه هغه ضروری دي یو دا چې د ظالم نه بدلا غستل ظالم له سزا ورکول داغه د جرم مناسب سورته بقره کې برازي یوسل اتاویا کې 178 کې دویم قانون هغه به تقسیم الاموال بالقانون الشرعي چې مال به قانون شرعي باندې تقسیمېږي او دریم به هر یو سړی هغه به د سخت پخت عادتي مطلب بل الفاظو کې دا وې ټریننګ شو دا وې چې ټریننګ نه کړي نو د جهاد ته څنګه مخکې کې د ملک حفاظت به څنګه کوي او سلورمه خبره به دا راځي چې په ملک کې به رشوت نه وي دا کارونه دا په سورته بقره کې ذکر کړي بیا امور منتظمه دي د رعیت او د رعیت په مابین کې او احکام دي د رعیت په مابین کې او سورته نساء کې بیا ذکر کړي نساء د رعیت او د رعیت په مابین کې دي نه احکام د رعیت په مابین کې معاشره کې دنه 14 احکام دي د سورته نساء په ابتدا کې داغه تذکرہ راځي بل خبره اتم اصل هغه د آدابو کې چې کله یو ملک فتح شو علاقه کې مسلمانان دي
نو وس هغې به په څه باندې عمل کوي؟ نو د هغې اتحاد به په اجتناب د شرک او د بدعاتو، د الله د نوم عظمت به د الله د رسول د نوم عظمت به. دویم به انفاق، دا اتفاق په اجتناب د توهین د شارع او د شریعت نه. څوک به د شارع او د شریعت توهین بنه کوي، ادب او توقیر هغه به د پیغمبري. بل برازي دا ټول خبرې د سورته حجرات کې ذکر کی. بل به اجتناب د بے تحقیق خبرې نه، بے تحقیق خبره به څوک نه کوي. او بل مصلحت بین الارکان، د ارکانو په منځ کې صلح مصالحات، کله کله بداسي ای ورانه برازي، جګړه براشي، اختلاف براشي. اختلاف دا به ختمول غواړي، مصالحت برا راوستل غواړي د ارکانو په منځ کې. دارنګه توقیر د ارکانو، د ارکانو په منځ کې داغي عزت، داغي ادب، عزت نفس، دا داغي خیال بساتل کیږي، داغي بیزتی بنه کول کیږي. بل به اجتناب دا کارونو نه چې هغه مفضی نزاع ته، جګړې ته جوړیږي، هغه کارونه بنئ. او وم خبره برازي پاغی کی وم خبره به معیار د کرامت او تقوی. اجتناب به د شخصیت پرستینا او د نسب پرستینا نه، چې کوم حق دی هغه منل کی. دا سینه چې په نسب پسې رواني، دا سینه چې په شخصیت پسې رواني، نه شخصیت پرستی بنئ. تذکرہ الته کې راځي فضیلت او کرامت هغه په تقوا باندې، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دا خبرې دا چې کله او شوي ذکر شوي، خلقو کې با قسمونه جوړ شي. یو به انابت کون کې منیبین بی، یو به معرضینی. معرضینو کې بیا مختلف برازی، منکرین دی، کله منافقان دی، کله مشرکان دی، کله یهودیان دی، نصرانیان دی. دا ټول بیا په مختلف داغي تذکری دی نابرازی. دغه خلقو ته زجر برازی په اقوال او افعال داغي باندې، تخویف دنیوي باغی لور کوي، تخویف اخروی بی. دغه خلق چې کم مخالفین دي داغي د پاره د زړه د سخواری تذکرہ کوي، چې کله یو سړی راضی نه دین ته ناراضی، نو الله په مهر لګي، زړه داغه سخت شي، کله به زنګ راشي. دا تذکرہ مختلف انداز باندې کی. کله وای ام علی قلوب اقفالها، هغه په زړه باندې تعلیق لګي، زړه باندې مهر لګي. تبع الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم وغیرہ الفاظ داغه لپاره ذکر کړي. احوال د منیبینو داغه لپاره بشارت دنیوي اخروی، داغي په دین باندې کلکواله داغه تذکرہ راځي. نو اولئک انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دغه خلق دي چې هغه انبیاء علیهم السلام دي، الله په انعام کړل، صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي. ملګرتیا په لحاظ سره دغه پکار دي، دغه سره ملګرتیا پکار ده. چې دغه سره ملګری شي، دا ټول څومره نعمتونه دي دنیوي اخروی، هغه بستا لپاره. یا الله مجعلنا منهم، الله دې موږ هم دغه خلکو سره شمار کړي. قرآن کریم بیا اصطلاحات باز راضی صورت راضی. اولنې خبر راضی د صورت نو قرآن کریم د صورت په لحاظ سره صورت ستوي. نو هغه باندې حقوق تحقیق خلقو کړل. مختصر دادا صورت ویل کیږي حصہ د قرآن کریم چې هغه مختلفو آیاتونو ته شامل وي، کم از کم 3 آیاتونو پکې شروعی او خاتمی، ابتدا انتہائی.
نو دا حصہ د قران کریم. نو قران کریم په دغه لحاظ سره سورتونه چې ګوري نو هغه یو سل سوارل سورتونه دي. بیا د هغې څه مکی دي او څه مدني دي. هغې تقسیم دغه ته کېږي. مکی او مدني کې بعض خلک تعریف کې اختلاف کوي، خو مشهوره خبره داسې ده کم چې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي هغه مکی دي، او کم چې د هجرت نه وروسته نازل شوي دي هغه مدني دي. څوک وایي مکی هغه ته وایي چې په مکه کې نازل شي، مدني هغه ته وایي چې مدني کې نازل شي. نو بعضې خو داسې چې هغه نه مکه کې دي نه مدینه کې دي، نو هغه کې بیا واسطه راځي. او چې دا هجرت نه مخکې او د هجرت نه وروسته نو دې کې بیا واسطه نشتی. نو شپږ اتیا سورتونه دي مکی او 28 سورتونه دي مدني. بیا آیاتونه دي. نو آیاتونو باره کې هم مختلف اقوال ذکر کیږي. بعضې خلک مشهوره خبره ده عوامو کې بعضې مولیان هم وایي 6666 شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته، لیکن دا په هېڅ ځای کې نشتی، هېڅ کتاب کې دا نشتی. داسې مشهوره شي ده، بعضې مولیان هم وایي او بعضې عوامو کې هم دغه مشهوره ده. حال دا چې قرآن کریم آیاتونه د هغې چې کوم مختلف اقوال ذکر کړلي نو هغې کې د ټولو نه لاندینی قول د ټولو نه کم هغه اسماعیل ابن جعفر دی رحمه الله. هغه وایي 6214 دي. دویم قول ورپسې 6219 دی. دانګې بل قول هغه 6226 دی او 225 پکې هم دی. او یو قول پکې چې کوم صحیح قول دی نو 6236 سموسه چې کوم قرآن دی دا چې کله سره شمار کی نو دا 6236 آیتونه دي. اختلاف په بعضې سورتونو د آیتونو کې شته، خو چې کله موږ دا ګورو نو اتفاق په دې باندې دی. او بعضې قرآن نه کوم چې سعودي نه چاپ شوي دي هغې کې آخر کې چې کوم لیکلی شوي دي هغې کې هم دغه لیکلی شوي دي 6236 آیتونه دي. دا د محمد ابن عیسی رحمه الله د هغه نه دا نقل لی او هغه دا ذکر کړلی. تفسیر قرطبی کې دارنګې په الاتقان کې وغیره علماء دا ذکر کړلی مختلف اقوال. او زموږ سره چې کوم قرآن دی نو په دې کې 6236 دي. دا اختلاف پکې دی وجې نه راغله چې بعضې آیاتونه د صورت کله یو صورت آیات پکې زیات دي کله یو آیات کمی. دارنګې بسم الله پکې څوک شماري څوک نه شماري، د دې وجې نه دغه اختلاف پکې راځي. کلمات د قرآن کریم نو وی 77439 کلمات دي او حروف چې دي هغه 3 لکو نه زیات دي. 3,23,015 بعضې ذکر کوي داسې. د قرآن کریم یو خبره اصطلاحاتو کې راځي ناسخ او منسوخ. نسخ ویل کېږي ازالې ته، یو مخکینی حکم و مخکینی آیت و هغې لرې کو د هغې په ضمن بل راوست. کله تحویل او انتقال ته وایي نسخ، او کله کتابت تم وایي. اصطلاح کې لرې کول د یو حکم د مخکینی حکم لرې کول او د وروستنی حکم ثابتول او د هغې محکم کول او مضبوطول دې ته ویل کېږي. وروستنی حکم راغی مخکینی حکم لاړ، نو یو ته
ناسخ وي او بل ته منسوخ وي. نو قران کریم کې د دغه ناسخ او منسوخ په لحاظ سره مختلف قسمونه جوړیږي. یو دای چې یو نسخ د تلاوت یی او حکم باقی، یو براکسی حکم منسوخی تلاوت باقی، او کله کله داسي چې دواړه منسوخ شوي. دواړه چې منسوخ شي نو هغه بیا قران کریم کې نشتی، چې حکم هم منسوخي تلاوت هم منسوخي، نو بیا قران کې نشته هغه. دارنګي د منسوخ کېدل دا په سبانه کېږي، نو منسوخ کول دا چې کېږي نو ناسخ به مضبوطی قوی وي یا به مساوی. نو قران کریم که منسوخ کیږي نو قران کریم په آیات باندې و منسوخ کیږي. نو مطلب دا چې حدیث د دینه په درجه کې کم دي، د دې وجنه حدیث قران کریم نشي منسوخ کولای، خو د قران کریم په ذریعہ باندې حدیث منسوخ کیږي. نو د قران کریم بعضی حکمونه منسوخ کولای شي او حدیث قران کریم نشي منسوخ کولای. نو دا قانون دا دی چې د ناسخ د پاره مضبوط او قوي کېدل ضروری دي. دارنګه ناسخ دا برستوي تاریخ په لحاظ سره دا برستو راځي د منسوخ په لحاظ چې هغه به مخکې وي، د تاریخ په لحاظ سره به مخکینه حکمي، او ناسخ هغه به د تاریخ په لحاظ سره رسونه حکمي. دانګه ناسخ او منسوخ دا برازي په احکامو کې، په اخبارو کې، په قصصو کې، په دې کې ناراضي. قران کریم کې مختلف آیاتونو بارکه ویل کېږي چې دا منسوخ دي. نو یو آیات په بل آیات باندې منسوخ کړل راضي پرستو سورۃ بقره کې راضي با یو آیات ته کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت یوصل اتیا د سورۃ بقره، دا منسوخ ده په سورۃ النساء په 11 آیات باندې. الته کې مختلف معنی بکیږي، نو یو معنی منسوخ وي، نور معنی پکې باقی پات کې دي شي. اب الته کې ان شاء الله وایي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، نو تاسو باندې لازم شوی دی چې تاسو وصیت وکړئ. مور پلار د پاره الته خبر راځي، نو الته حکم بیا راځي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. میراث حکم چې کله نازل شو نه هغه وصیت ختم شو. دارنګه قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا وصیت لوارثین، وارث د پاره به وصیت نشتی. دارنګه بل راضی والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا، خبر راضی هم سورۃ بقره کې راضی. سورۃ انفال 55 آیات کې راضی و یکن 20 صابرون، دا بیا منسوخ ده په بل آیات باندې الان خفف الله علیکم. سورۃ احزاب کې مرাজি لا يحل لك النساء من بعد، دا منسوخ ده په بل آیات باندې یا ایها النبی ان احللنا لك ازواج، په دا آیات باندې منسوخ کړل. اگرچہ معنی التکی بیانور کی. دارنګه سورۃ مجادله آیت 12 او 14 وَإِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً. نو دای پور پسې اشفقتم ان تقدموا، هغه آیت باندې دا بیا منسوخ کړل. دا 15 آیاتونه الفوز الکبیر کې شاول الله رحمت الله علیه پاتې کړل. ادا نور بعضی
آیاتونه یې د هغې په باره کې د منسوخ کېدو خبره وه، نو هغه د هغې جوابونه کړلي او دا 15 آیاتونه یې پاتې کړلي چې دا پکې پاتې دي. که د دغې جوابونه وکړی شي نو هم د قرآن کریم په حکم باندې د ناسخ او د منسوخ په حکم باندې څه اثر نه پرېوځي. قرآن کریم کې موږ چې کله ذکر کوو یو بل په دې کې راځي ربط، بل به راځي دعوه، بل به راځي خلاصه او بل به راځي امتیاز. یو خبر بګې بل هم راځي مشکلات د قرآن کریم. نو ربط بعض خلک وایي دا پکې تاسو ځانه جوړ کړل، وینا دا ځان نه دي بلکې دا مخکینی علماو ذکر کړلی. البرهان دی د ابو حیان 708 کې دی وفات شوی دی، ډېر پخوانی سړی دی. هغه کتاب البرهان فی مناسبت ترتیب القرآن، دانګه مفتاح السعاده، دانګه یو کتاب دی نظم الدرر فی تناسب الصور. نو دا برهان الدین لیکل او هغه وفات شوی دی په 885 کې. دانګه جلال الدین سیوطی هغه یو کتاب لیکل تناسخ الدرر، په هغه مناسبت سره ډیرو خلکو بیا وروستو کتابونه لیکلي. الدرر المنصورات، درر منظومات، سمت الدرر وغیرہ لیکل شوي دي. او سمت الدرر چې وګورئ نو هغه د ټولو نه بیا سره بې پروا کوي، پای کې تفصیل هم دی او پای کې وضاحت هم دی او پای کې آسانی هم ده. دا نظم الدرر فی تناسب الصور دا 20 جلد کې او تفسیر لیکل دی. په دې کې 8 جلد تقریبا هغه خالص په دې پر ربط باندې ذکر کړی شي. بیا دعوه مطلب مقصد د قرآن کریم، مقصد د صورت او مرکزی خیال دا د صورت سره، او بیا په هغې باندې دلایل ذکر کولای کی، نو دې ته ویل کی دعوه. خلاصه دا، نو خلاصه نچوړ او لب لباب وتوي د دې صورت صدا. امتیاز دا صورت د بل صورت نه پس باندې ممتاز دی. دا تذکرہ دا برازی نورم اصطلاحات دی د قرآن کریم چې هغه په قرآن کریم کې ځای په ځای باندې استعمالیږي. کله بشارت، کله تسلی، کله تشجیع، کله تزهیدی وغیرہ دا تذکرې راځي. و د اختصار په زمانه اټولې خبرې موږ پریدو ځای په ځای باندې بیا راځي هلته کې به وایو. سورۃ فاتحه دا، نو سورۃ فاتحه د نزول په اعتبار سره 5م سورت ده. دا نازل شوی د رستو د سورۃ مدثر نه، د سورۃ لهب نه مخکې ده. په دې پسې سورۃ لهب نازل شوی ده. د ټول ناول قرآن کریم کې چې ګورئ نو د ټول نه اولنې سورۃ علق، ورپسې سورۃ قلم ده، نون والقلم، او بیا سورۃ مدثر او سورۃ مزمل او سورۃ مدثر، او بیا سورۃ فاتحه. سورۃ فاتحه نرستو سورۃ لهب ده. بیا د مضامینو په اعتبار باندې قرآن کریم 4 حصے ده. د سورۃ انعام نه، دا سورۃ فاتحه نه سورۃ انعام پورې په دې کې 15 سورتونه دي. او په دې کې عمومي طور باندې تذکرہ بدې د دې کېږي چې الخالق لكل شيء هو الله، خالق د هر شي الله دی. او سورۃ فاتحه کې اشاره د هغه ته په الحمدلله سره. دویمه حصہ به د سورۃ کهف نه، دا سورۃ انعام نه سورۃ کهف پورې
او په دې کې به 12 سورتونه وي. په دې کې به دا وایي چې رب الله دی، او په دې کې سورۃ فاتحه کې رب العالمین سره پای کې آیت اشاره وکړي. درېمه حصہ د سورۃ کهف نه سورۃ سبا پورې پای کې 14 سورتونه دي. پای کې به دا خبره ذکر کوي چې برکت ورکوونکی الله دی، او دلته کې سورۃ فاتحه کې الرحمن الرحیم سره اشاره ده هغه ته. بل حصہ د سورۃ سبا نه اخره پوری وي، پای کې به 81 سورتونه وي، او هغه کې اثبات د قیامت او نفی د شفیع قهری. الله باندې څوک ضرور نشته چې هغه سفارش داسې وکړي چې الله باندې مناو کی. الله د طرف نه اجازت ورکول کی یا جدا خبره وي، هغه شفاعت کول کیږي با. لیکن دلته کې چې کوم قرآن کریم کی ذکر کیږي نفی د شفیع قهری، مطلب چې الله باندې زورور کی، الله مجبور کی او خبره به مناو کی، نو دا په الله باندې څوک زورور نشتی. او اثبات د قیامت دا په دغه آخرنو سورتونو کې عام طور باندې راځي. به سورۃ فاتحه دا نو دې اولنې دعوه صدا دعوه دا العبادت لله وحده، مسله د توحید دا، عبادت یوازې د الله حق دی، د بل چانا. خلاصه د سورۃ فاتحه اب یہ سورت 3 حصے دے. اول کې حقوق الله دی، دویم کې حقوق الله حقوق العباد دواړه دي، او دریمه حصہ کې حقوق العباد دی. ناولنا حقوق الله، منځ کې حقوق الله او حقوق العباد دواړه، او اخر کې حقوق العباد. یا خلاصه په دې طریقې باندې وای، اول کې توحید دی، په هغه باندې دلایل دی او نتیجه ده، او تعلیم د دعا او درې ډلې. صراط الذین انعمت علیہم یو ډله، غیر مغضوب علیہم بل ډله، ولا الضالین دای بل ډله. امتیازات د صورت هو مختلف دي، ډیر دي. مختصر دا چې په صورت کې دا جامع صورت ته ټول قران کریم ته. بل دا چې دې صورت کې 15 نمونه دي د الله. الله دې رب دې رحمان دې رحیم دې مالک دې. د بنده صفاتونه په کې ذکر شي دي، اغم 15 دي. عبادت ته، استعانت ته، طلب ہدایت ته، طلب استقامت ته، او طلب د نعمت ته. قبل لحاظ سره وګورئ په دې کې الله رب العزت محمود دی، بیا معبود دی، بیا د استعانت نا مستعان دی، او د اهدنا الصراط المستقیم نا هادی دی، او د انعمت علیہم نا منعم دی، او د الظالین نا د غیر مغضوب علیہم نا الله غاضب دی، او ظالین نا الله مذل دی. نو سورۃ فاتحه دا شروع دا بسم الله سره. دا بسم الله په دې سورۃ کې شامل ده شامل نه ده، ازان له اختلافي مسله ده. چا چې شمار کړل نو بسم الله الرحمن الرحیم پسې اے کې لیکل، او چا چې نه شمار کړي نو بسم الله الرحمن الرحیم لپاس ذکر کړل، الحمدللہ رب العالمین نرستو اے کې لیکل آیات باندې. سورۃ فاتحه مبارکه هو اتفاق ده پدې چې دا و آیاتونه دي. نو څوک انعمت علیہم باندې آیات ختمي، او څوک ول الظالین ته رسي. نو بسم الله الرحمن الرحیم پدې کې تفصیل بیا زیات راځي.
لیکن هغه تفصیلات هغه کې پریدو. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله امداد غواړم په ټولو کارونو کې چې رحمان او رحیم دی. الحمدلله رب العالمین، ټول صفاتونه د الوهیت، ټول صفاتونه د خدایتوب خاص الله د پاره چې رب دی د ټول عالم. الرحمن الرحیم، عام مهربانی والا او خاص مهربانی والا دی. مالک یوم الدین، واقدار د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تعالی عبادت کو موږ او خاص تعالی امداد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله کلک کې موږ په نه غلار، یا اهدنا په معنا د ارشدنا، یا الله موږ ته وخایا لار سیدا، او یا په معنا د کلکوالی باندې. اهدنا کې غنی معنی راځي، یو په معنا د کلکوالی باندې راځي. نو اجعلنا ثابتین علی الدین، ثبتنا علی دینک، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله کلک کې مونږه پنه غلار باندې. صراط الذین انعمت علیہم، لار د هغه کسانو چې تا انعام کړل پاغي باندې. غیر مغضوب علیہم، نه د غضب کړي شی پاغي، ولا الضالین، او نه هغه گمراه دي. آمین. ورپسې دا خبرم راځي سورۃ فاتحه کې، دا بعضی خبرې نورې غنیم راځي. سورۃ فاتحه دا، سورۃ فاتحه لوستل دا په هر مانځ کې ویل کېږي. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، خبر بدا راځي. نو سورۃ فاتحه نه بغیر مونږ نه کېږي، موږ هم دا وایو، نور خلک هم دا وایي. بیا موږ ورپسې دا وایو چې سورۃ فاتحه په هر مونځ کې به ویل کېږي. نو کله به ویل کېږي، یا به وایي امام به وایي، او یا به هر سړی وایي. نو کله چې سړی د سړی امام دی، نو حدیث کې راغله من کان له امام فقرات الامام قرات له. دارنګه دغه حدیث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، دا دا چانه چې نقل له ناغه په خپل باندې دا ذکر کوي. اذا کان وحده، کله چې دی یوازي، نو سورۃ فاتحه به وایي. نو سورۃ فاتحه ویل لازم دي په هر مانځ کې، او چې کله سره ځان لمونځ کوي نو هغه به وایي. او کله چې د امامتۍ مونځ دی، نو بیا په امام باندې لازم دي، مقتدی باندې لازم نه دي. دا یو مسله اختلافي راځي. بسم الله بارک هم راځي، اختلافي مسله دا چې دا بسم الله د هر صورت جز دی کنه دی، بیا د سورۃ فاتحه جز دی او کنه دی. نو باغی باندې زموږ سره ځانم دلایل دي چې سورۃ فاتحه هم بسم الله جز نه دی، او نه د ټول د هر صورت جز دی. ها د قران کریم جز دی. یو خو راځي قران کریم کې سورۃ نمل کې راځي، نو هغه کې خو اختلاف نشتی. دا کوم چې په سر باندې لیکل کېږي بسم الله الرحمن الرحیم ورپسې سورتی، نو دې کې د ټول قران کریم کې یو بسم الله د جز دی. نو ټول قران کریم چې کله سره وای، نو بسم الله پکې د دغه سورۃ النمل نه علاوه وای. کوي نه وي نو قران کریم به بیا ناقصي، بیا د نیمګړی ویلې، مکمل به نه ویلې. دلته کې بسم الله چې لیکل کېږي، نو دا د فاصله د پاره او دا د جداوالی د پاره چې دا صورت د مخکینی صورت نه جدا شو. مخکې صورت ختم شو، وس دا پکې علامت او نخ شو د دې چې مخکې و صورت را روان دی، ناغه جدا دی، ناغه د پاره ذکر کولې کی. بل خبره پدې کې د سورۃ فاتحه نو رستو امین ویلې کی، نو امین په زور ویلې کی، په پټه ویلې کی. نه کې اختلافي خبرې دي. یو دا چې څوک وایي امین په زور وای، زمونږ د پاره د ټول ناول خبره دا چې موږ اول دلیل نسو نه د قران نه نسو. که سورۃ فاتحه ویل دي، نو هغه کې زمونږ هغه احادیث باندې او هغه دلایل باندې اعتماد دی، او هغه دلایل باندې زمونږ عمل لې چې هغه د قران کریم سره موافقت کړي. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، د دې سره چې
کم آیاتو کم احادیث سمون خوري نو زموږ عمل پاغه باندې دی، هغه موږ ترجیح ورکو. د نور ته موږ غلط نه وایو یا نور غلط دي، خو خبره بدای چې ترجیح زموږ دغه لدا. نو آمین کې هم قران کریم کې الله رب العزت ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، الله آمین مبارک عطا دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي آمین دعا ده، او د دعا په باره کې قانون دغه دی چې الله وی غواړي نو په عاجزۍ باندې په پټه غواړه، نو دی وجه نه موږ وایو آمین به وي، نو په زور باندې په پټه به وي. او په دې باندې احادیث شتي، نه چې احادیث پینشتي، نه احادیث په گیمشته، نو هغه احادیث لمغه ترجیح ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې داسې نه تاسو په زور باندې وای. د حکم په لحاظ سره آمین کې حکم نشتی، چې نشته نو حالت کې دا الله رب العزت حکم دغه دی. نو هغه احادیث لا چې هغه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم آمین اوه واخفى بها صوته، او هغه باندې خپل आवाज کته کو، چې आवाज کته کو आवाज او الحمدلله په زور وي او امین په روبانی وي، نو موږ هغه له ترجیح ورکو. نو دا هغه کې د علماو چې کوم بحثونه کړلي هغه وګد دي، هغه تفصيلات او هغه ټول سره وای نه هغه باندې بیا ډیر وخت لګي. نو هر یو مسله کې مختلف قسم دلائل دي. سورۃ فاتحه دا نو دا عام طور باندې په ظاهر کې لحاظ کې وګورئ نو آسان ده، په دې کې مختلف قسم مسائل هم ذکر کړلی. معرفت د الله ذکر کړل په طریقې د توحید باندې، مالک یوم الدین. رسالت به ذکر کړل هغه استکی صراط الذین انعمت علیهم نا. صداقت د قران کې ذکر کړل په اهدنا الصراط المستقیم باندې. ایمان بالیوم الاخر پکې ده، مالک یوم الدین. جهاد او انفاق د داخل په یا کنابود او یا کنستعين کې. دانګه سورۃ فاتحه کې رد په فرق باطلو باندې، رد په دهریو باندې پر رب العالمین سره. او رب نه مني، الله نه مني، هغه وې دا ټول څه شي دا څه شي ځان شي. دانګه رد په اچا باندې چې څوک وي الله د پاره ولادت شتي، نازول شتي، الرحمن الرحیم کې باغی باندې رد ده. دانګه خلکو باندې مرد ده چې هغه وي انسان مجبور محض ده. نورد ده په دې کې په خلکو باندې نعبدو وي، نستعين وي. الله انسان وي چې زه په خپل باندې عبادت کوم، ما مې زور نشته. زور دلته کې چا کړل؟ بانګ ویل شي نو زور په چا باندې نشتی، نه دا الله د طرف نه په باندې زور کړی شی دی چې دې پړې وته غاړي ته چولې راکاږي جمعات ته راشه. دا ډېر شي خلک دې مون نه کوي، منګه کو څوک چې کوي نو دای په خپل اختیار باندې کوي. ها توفیق د الله طرف نه جدا خبره ده، الله توفیق ورکی راشي، زور نشتی. دانګه رد معتزله باندې یا کنستعين سره. دانګه هغه خلک چې هغه مبتدعين دي ناغي باندې رد ده په هغه آیات باندې صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. يهوديان باندې مرد ده، نصرانيان باندې مرد ده غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. منافقان باندې رد ده ولا الضالین کی. دانه په رد په خلکو باندې چې څوک وي اعمال ته ضرورت نشتی، ایمان پوره ده، نال د کی وی یا کنابود و یا کنستعين. دغه سي فرق باطلو باندې پدې یوازې پدې یو سورۃ فاتحه کې او مختلفو ډلو باندې مختلفو خلکو باندې رد راځي. نو دغه باندې د سورۃ فاتحه اختتام کو او
سورت بقره دا ورپسې. نو سورت بقره بیا ان شاء الله سبا نه وایو، دا سبا نه بیا شروع کوو ان شاء الله سورت بقره. دغه باندې به چټو کنن او بیا سبا ان شاء الله به وایو. ملګرو ته اطلاع مو ورکړئ چې یو ټیم مقرر کړي چې په ټیم باندې بیا شروع کوو. هغه ته ټول حاضرېږي نو خبر